اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل سره او د دې یوټیوب چینل نوم هیلدی کمیونټي د ډاکټر آصف دی. نو زما کوشش هم دی چې د میډیکل هم هغه ټاپکس موږ ډسکس کړو هم دي چې کوم معاشرتي زمونږ په ذهن کې د کومو بیمارو خلاف د کومو مسایلو خلاف څه غلطې خبرې زمونږ ذهنونو کې پرتې دي، نو هغه کلیر کول هم دي. زمونږ نن ټاپک ډیر اهم دی او اهم ځکه دی چې زمونږ ټاپک د انفرټیلیټي دې ته وایي چې د چا اولاد ني، د چا د ودونو کلونه وشي او هغه له خدای پاک اولاد ني ورکړي، نو د دې څه وجوهات دي. نو ما وی چې یو خو زمونږ په معاشره کې څه غلط سوچونه دي د دې لحاظ سره، او دویمه دا خبره ده چې مونږ د دنیا پیسې په دې باندې ضایع کوو او هغه ضایع داسې شي چې مونږ هغه پراپر ځای ته ونه رسو او یا زمونږ ذهن کې سي او د هغې مطابق روان یو. هغه ټول سوالونه به ان شاء الله نن په دې ویډیو کې تاسو ته کلیر کیږي. او دویمه به دا خبره وي چې ان شاء الله کوم هم داسې کپلز دي چې زما دا ویډیو اوري نو هغوی ته به دا یو پوره مدد ورکوي مخکې د تلو، او الله تعالی دې هغوی له ماشومان وروم کړي او ان شاء الله دا ویډیو به هم د څه خلکو سبب جوړه شي. نن تاسو ته دا زه کلیر کوم چې انفرټیلیټي وایي څه ته، چې کوم ښځه او خاوند یو ځای پاتې شي د یو کال دپاره او اولاد یې ونه شي، نو دې ته موږ وایو انفرټیلیټي. منګه دویم د دې زه تاسو ته یو سمپل بیا دا ویلی شم چې چونکې زمونږ کورونه داسې دي چې زیات تر خلک مسافر دي، د کور نه بهر ټایم تیروي، یا زمونږ هلکان زیات تر ودونه چې وشي نو بهر نو په دغه سلسله کې که چېرې دی یو ځای 15 میاشتې هم بنده پاتې شي او بیا یې هم اولاد نه کېږي، نو بیا دا انفرټیلیټي ده او بیا د به دې ډاکټر له ځي. نو یو بې ټایمه ډاکټر ته تلل خپلې پیسې ضایع کول دي، چونکې د دې دپاره لومړی شرط د دې ډیفینیشن د دې تعریف چې کوم دی هغه هم دغه دی چې یو کال ټایم او د هغې نه بعد بیا پکار دي چې موږ ډاکټرانو باندې سر شو او خپلې پیسې هغوی باندې ورکړو. مطلب مې دا دی چې د دنیا پیسې زمونږ بې ټایمه موږ ضایع کړو، نو دې خبرې پکې لومړی اهمیت دی چې دا د دې یو تعریف دی، ډیفینیشن دی. یو دویمه خبره زه تاسو ته وکړم، زمونږ یو دې ځای ما یو 3-4 خبرې لیکلي دي چې کوم زمونږ مسټیکس دي، خو هغه مسټیکس ته به په آخر کې راشو. لومبۍ خبره زه تاسو ته شروع کوم دا چې د دې وجوهات څه کېدی شي، انفرټیلیټي ریزنز څه دي او وجوهات یې څه دي. زمونږ یو ډېر غلط سوچ دا دی چې یاره نه دا خو ښځه ذمه داره ده، نو داسې نه ده، بلکې په دې کیس کې که تاسو وګورئ نو 30% کیسز کې ذمه داري یا ریسپانسبیلیټي یا غلطي چې کمزوري ده هغه په سړي کې راځي، 30% کیسز کې دا په ښځو کې راځي، او باقي په 30% کیسز کې هغې کې څه مسله لږه ډېره د ښځې او لږه ډېره د سړي، نو که د دواړو لږ ریټیونینګ وشي او هغه سیسټم یې برابر شي نو الله والله اولاد ورکړي. بیا باقي 10% چې کوم دی نو دا ان ایکسپلینډ انفرټیلیټي، دا ان ایکسپلینډ انفرټیلیټي دې ته وایي چې نه په سړي کې څه مسله وي نه په ښځه کې څه مسله وي، تر اینډ سټیجه پورې هغه ټیسټونه هم وشي د دواړو څه مسله را هم نه ځي، خو بیا هم د هغه اولاد نه کېږي. او ډېر څیزونه زموږ په میډیکل کې داسې دي چې هغه ان ایکسپلینډ دي او زما په خیال هغې باندې هغه څه الله ځان سره ایښي دي، موږ ته یې ښولي نه دي او څه بل لګیا دي کار پې کېږي. نو هغه 10% کپلز داسې دي چې د ټوټل ټیسټونه به نارملي خو د هغوی بیا هم اولاد نه کېږي، نو دغه په 10% کپل کې راځي. په سړو کې کومې کې بیماریانې دي یا څه دي هغه لږ ډېر تاسو زه صرف اویر کوم، هغه ځکه چې معاشرتي امپارټنس لري او معاشرتي ویلیو لري. لومړی د سړي غټه مسله دا ده چې هغه د سیکشوال ډسټربنس، چې د څه ته تاسو مونږه وو کمزورتیا ورته وو، د سړي که سیکشوال کمزوري دا د دې یو مین وجه ده. زمونږ یو عجیبه مسله دا ده چې مونږ هغه ځای کې چې کوم دی شرم محسوسوو چې کوم ځای نه دی پکار، او چې کوم ځای پکار دی نو هلته نه محسوسوو. نو مطلب مې دا دی چې دا بالکل شرم په دې محسوسوي، دا یو دینی فریضه ده، ستاسو واده کول دي بیا هغه ښځه ساتل دي، نو د دې نه بیا معاشرتي ایشوز جوړېږي چې ایشوز کې جوړېږي د ښځې خاوند ژوند ښه نه تېرېږي. موږ دومره یو خول په ځان خېجولی دی چې ډاکټر له نه ځو. نو مطلب مې دا دی چې که داسې څه مسایل وي نو د دې دپاره خپل ډاکټران دي هغې له هغه درته هم زه ذکر کوم، نو هغوی له وزټ وکړئ او هغوی لومړی خپل علاج وکړئ. دویمه خبره دا ده چې کوم جراثیم د سړي د هغې ابنارملیټیز دي، دا په ډېرو خلکو کې دا دي، زما په خیال 50 to 60% کیسز کې دا خلک دي چې کوم جراثیم دي هغه ابنارملي یا د هغې شیپ ابنارملي یا د هغې سټرکچر ابنارملي یا د هغې موټیلیټي چې هغه کوم موومنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي هغې کې ابنارملیټي، د هغه سپیډ کې مسله وي، د هغه کاونټ کې د ټول نه غټه خبره دا ده چې د هغه کاونټ دی، یو سپیسیفیک کاونټ دی د جراثیمو چې هغه پکار دی
نو هغه نه پوره. نو دغه مسایل د جراثیمو رالل، نو د دې کدا بیا مخکې لومبه چونکې پورا د ښځو بیماریانې ډېرې زیاتې دي په دې کیس کې. نو پکار دا ده چې سړی لومبه ځان انویسټیګیټ کړي، ځکه چې د سړو ټیسټونه ډېر 2-3 مسلې دي او د ښځو مسایل چونکې په انفرټیلیټي کې ډېرې زیاتې دي. نو بجای د دې چې تاسو په یو غټو ټیسټونو کې ځان ښځه اچوئ، لومبي سړي له پکار دي چې هغه خپل ټیسټونه یو 2 ټیسټه دي د هغه چې هغه وکړي، نو هغه که کلیر وي نو بیا به لاړ شي، نو د ښځې ټیسټونه به شروع کېږي. نو مطلب مې دا دی چې بېجا ښځې له ذمهداري او دا الزام مه ورکوئ چې یاره دا ریسپانسبلټي صرف ستا ده. لومبی به د دې پوینټ آف ویو کې په انفرټیلیټي کې سړی خپل ټیسټ کوي او بیا به د ښځې ټیسټونه شروع کېږي. بله دې کې یو خبره دا ده چې هارمونل امبیلنس دي. زه هارمونل امبیلنس تاسو ته دې ځای کې پوره نشم ایکسپلین کولی، خو الله تعالی دا انسان یو ډېر کمپیکټ او مضبوط پیدا کړی دی او یو ډېر کمپلیکیټډ هم پیدا کړی دی. نو په دې کې څو اوبه جوړیږي او هغه د موږ چې مختلف کم وجود کار کوي نو هغې کې استعمالیږي. دغه شان یو اوبه دي ټیسټوسټیرون چې هغه زموږ په وجود کې جوړیږي او هغه ټیسټوسټیرون که کمی نو دا د دې د وجې نه هم ستاسو د ماشوم د نه کېدو چانسز ډېر زیات دي. نو ټیسټونه د هارمونز ټیسټ کول دي چې پای کې ټیسټوسټیرون دی، LH او FSH دي. نو دا ټیسټونه بیا مخکې تاسو ته ډاکټران کوي، تاسو د دې په پیژنګلو باندې تاسو ته ضرورت نشته. خو مطلب زما د دې خبرو نه دا دی چې سړی دې لومبی ډاکټر له لاړ شي، نیکسټ وی ویل گو ټو بیا به ستاره ښځې ټیسټونه کېږي. د ښځې 30% کیسز کو ښځه ریسپانسبل ده. په د ښځو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو یو 2-3 تاسو ته زه سمپل وایم چې هغه ډېرې کامن دي. هغې کې لومبی موږ تاسو پولیسیسټیک اوویرین سینډروم یو بیماري ده چې په ښځو باندې ویښته راوخیږي، که تاسو د سړو په شان ویښته پرې راوخیږي. او د هغې نه علاوه د هغې مین چې کومه منسټرول سایکل دی د ښځو بیماري ده، د هغې سایکل ډسټرب وي، د هغې رزې چې کوم دی فکس ني یا بلیډینګ ډېر زیات وي. نو دغه لومبی سیز دی چې ډاکټره به تاسو کنسلټ کوئ او د دې لپاره به تاسو ګینیکالوجسټ ته ځئ. بیا په یوټرس کې بچیدانه کې کینسر کېدی شي چې دومره کامن نه دی زموږ په ایریا کې. فایبرایډ یو سیز دی چې څه ته موږ ټیومر وو چې کوم کینسر خو نه دی خو یو ټیومر دی، یو ماس دی، یو غوڼ دی، نو هغه ډېر کامن دی په ښځو کې. د دې نه علاوه بای برث په څه ښځو کې یوټراین سټرکچر ابنارملیټیز دي چې د بچیدانې کوم سټرکچر دی هغه نارمل ني پیدایشي، نو دغه زنانه او ځان لا بیا ایشوز دي، نو هغه به دغه یو وجه د دې غټه کېدی شي. انفیکشنز کېدی شي، جراثیم د دنیا تاسو له ډاکټران بیا ټیسټونه کوي، انفیکشن د دې ښځو کې یو وجه کېدی شي. د دې نه علاوه ټیوب بلاکیج یا ټیوب کې ایشوز کېدی شي. د دې کې یو ټیوب دی بیسیکلی لومبی ماشوم جوړیږي هلته او بیا بچیدانې ته راځي، نو هغه ټیوب د بعضو زنانو بلاکي، نو دا یو مین وجه کېدی شي. د دې نه علاوه هارمون چې څنګه په سړو کې نو دلته هم هارمونز دي، LH دی، FSH دی. د ټول نه غټه خبره تایرايډ هارمون دی، TSH دی، چې تایرايډ بیماری د کوم ښځو نو د هغې ماشوم به نه کېږي. نو داسې نور هم ډېر وجوهات شته، خو دا مین په ښځو کې چې کوم دي نو هغه دغه دي چې کوم تاسو سره ما شیر کړل، نو دې کې بیا ډاکټر له کنسلټ کول دي. یو اخیري یو څیز تاسو ته دې ځای کې زه پریزنټ کوم چې هغه IUI دی یا IVF، 2 څیزونه دي. دا لږ زمونږ چونکې د پښتو سوسایټي دی نو زمونږ دپاره ډېر کامن نه دي، خو کله چې ان ایکسپلینډ کیس تاسو ته راشي، انفرټیلیټي راله، ماشومان نه کېږي، تا ټوټل ټیسټونه وکړل، هر څه نارمل دي او نه بیماري په ښځه کې شته نه په سړي کې شته، چې کوم 10% کیسز موږ په ان ایکسپلینډ کې راولو، نو د هغې دپاره بیا یو علاج راوتی دی، یو سیسټم راوتی دی چې هغې یو ته وایي IUI، انټرا یوټراین انسیمینیشن ورته وایي. په انټرا یوټراین انسیمینیشن کې بیسیکلی داسې وشي چې سپم کلیکټ کړی شي د سړي نه، د هغه نه جراثیم کلیکټ کړی شي او هغه بای سینتھیټک پروسیجر چې کوم دی هغه په یوټرس کې یا په بچیدانه کې هغه ځای کې انزرټ کړی شي چې کوم ځای په ښځه کې هګۍ موجوده وي او کوم ماشوم جوړیږي. نو دا بیسیکلی یو ټیکنیک دی چې کوم د سپمز د بهر نه انجیکټ کېږي جراثیم د سړي په ښځه کې دننه او د خېټې باقاعده ترو انجیکشنز ځي هلته او د هغې نه بیا هغه ماشوم هلته جوړ شي او هغه بیا نارمل ډیلیوري یا ترو سی سیکشن اپریشن باندې وشي. یو بل ټیکنیک ته چې کوم تاسو بنوم اکثر اورېدلی د ټیسټ ټیوب بیبي نوم به تاسو اورېدلی او دا ډېره اولډ خبره ده خو موږ ډېر لرې پاتې کېږو ځکه چې زه په میډیکل کالج کې هم نو ماته یاد دي چې زموږ یو میډم وه مانې نوم اوسېړ دی خو هغې هغه ټایم کې ټیسټ ټیوب بیبي راوستي وو 1-2 ټیسټ ټیوب بیبي داسې نه ټیسټ ټیوب بیبي کیسي خو هغې کې د سړي نه جراثیم کلیکټ کړی شي او د ښځې نه هګۍ کلیکټ کړی شي
او بیا په یو خاص ټیوب کې په یو خاص ټمپریچر باندې هغه صرف فرټیلایزډ شي هلته دې ته وایي ان ویټرو فرټیلایزیشن. ان ویټرو مین چې کوم په لیبارټري کې کیږي او فرټیلایزیشن داسې نه ده چې ګنې دا په ټیوب کې بیا لویږي خو چې د کوم انیشل سټیج دی چې کوم د ګای او د جراثیمو هغه مکس کېدل دي فرټیلایزیشن بیسیکلي لومبی چې د زایګوټ جوړیږي هغه لومبی سیستم هغه په ټیوب کې وشي او بیا هغه د زایګوټ راوالي او هغه د ښځې په بچیدانه کې دی انجکټ کېږي هلته کېږي او هغه بیا هلته امپلانټ شي او بیا د هغه ماشوم نو هغې ته ټیسټ ټیوب بیبي وایي. نو دا بیا د هغه خلکو دپاره یو لاست آپشن دی چې کوم خلک په ان ایکسپلینډ انفرټیلیټي کې راځي دا یا څوک برداشت کولی شي یا نه شي ځکه چې دا ډېر ګران او ایکسپنسیو پروسیجرز دي او څه خلک ډېر خلک به کوي هم په سیټیز کې خو ډېر کامن دی په کلو کې دومره کامن نه دی. ښه اخري یو دوه درې خبرې زموږ غلطیانې دي یو دوه درې هغه تاسو سره شیر کوم چې کوم تمام مسټیک نمبر 1 لیکلی دی. مسټیک نمبر 1 زموږ دا دی چې موږ په دې کیس کې صرف ښځه ذمه داره کړې ده داسې دنه او که زیات تر کیسز تاسو داسې وي چې موږ ټیسټونه ونه کړو او سړی وایي زه دویم واده کوم بیا د دویم هم اولاد نه کېږي نو مطلب مې درته دا دی چې پراپرلی اول د ځان ټیسټ د سړي ټیسټ بیا د ښځو ټیسټونه او هسې ښځې باندې دا ریسپانسبیلیټي دا ذمهداري او دا زه ورته یو قسم له بلیم هم ویلی شم هغه پرې ما اچوي. دویمه یو مسټیک موږ غټ دا کوو چې موږ واده وشي نو موږ د ټایم سوچ نه کوو خو که څلور پنځه میاشتې شپږ میاشتې بعد او بس دا خبرې شروع شي چې څنګه چللی او ماشوم دې کشته او که نه او بیماري دې لړه او کراله اټسټرا اټسټرا نو دې سره سټرس جوړېږي. یو ډېره دا ډېره سیریس زما دا خبره واورئ کله چې د کومې زنانه ماشوم نه کېږي دا په هغې باندې تېرېږي هغه ټایم او ستاسو خبرې په هغې باندې لګي او هغه یې برداشت کوي خو هغه ځي سټرس ته او هغه دا غواړي چې زما دا ماشوم دی اوس وشوی هغې سره څه کېږي ریپیټډلی تاسو ډاکټرانو له د یو ډاکټر نه بل ډاکټر بل ډاکټر نه بل ډاکټر او د هغې هغه ټینډنسي د سټرس سیوا کېږي ورو ورو هغه ډیپریشن ته ځي ځکه چې هغې اولاد نه کېږي او کیس څه کېږي سټرس بیسیکلي دې ته ما یو خبره لیکلې ده چې مین نو کډز د سټرس مطلب څه دی سټرس اټومیټیکلی نو کډ دی تاسو چې سټرس کله زنانه لئ او په سر دا سیز تاسو زور کړئ نو ستاسو ماشوم به نه کېږي دا هارمونل او دې کې پینفرین دي دې کې د دنیا هارمونز سټرس سره ریلیز کیږي او د هغې د وجې بیا هغه ماشوم کېدی نه شي پریګننسي نه شي کېدی نو دا ځان سره په ذهن کې دا خبره کېدی چې بالکل د دې خبرې سټرس وانه لئ او دا الله تعالی یو دین دی چې کله غلی کلی راځي به تاسو به د ډاکټر نه خپل چې کوم کنسلټیشن یې هغه کوئ او زه درته دا لارې وښیم چې ښه ډاکټران به درته کوم ځای ملاوېږي. دا دویمه غلطي شوه. یو درېیمه خبره دا ده چې موږ یاره ځو ډاکټر له کله نو موږ اکثر خواښې یا یو بل ښځې به زنانه نیسلي او ګرځئ بې دا داسې خبره نه ده ښځه او خاوند به دواړه یو ځای ډاکټر له ځي صحیح ده او یو ځای به ورسره هغه مسله شیر کوي او بیا به ورله د هغې حل وباسي نو دا خبره بالکل ختمه کوي چې تاسو صرف زنانه ګرځئ د یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته څه پیران او څه تعویضونه او ډاکټران او څه وکوئ نو مطلب مې دا دی چې ډاکټر له لړ شئ ښځه خاوند یو ځای لړ شئ دا د شرم خبره نه ده ډاکټر ته مخې ته یو ځای خپله مسله بیان کوي او انشاءالله حل به راوځي. اخري یو میسج زه تاسو له ورکول غواړم او هغه ساده دا دی چې کومو سړو ته دا بیماریانې دي نو د هغه دپاره یو ښه ډاکټر یورالوجسټ کېدی شي چې کوم د ګردو سپیشلیسټ ورته یورالوجسټ ګردو کې نفرالوجسټ دی یورالوجسټ دی نو یورالوجسټ کېدی شي یا دا ډرماټالوجسټ کېدی شي نو د دې نه علاوه تاسو سړي بل ځای ځان مه خواروئ که څه مسلې درته وي نو هم داسې ډاکټرانو ته لاړ شئ. د فیمیل لپاره ګایني بیسټ ده ځکه چې هغه زیاتتر پرابلمز د هغې ګایني ریلیټډ دي نو ښځې له پکار دي چې تاسو ګایناکالوجسټ ته وښیئ. که چېرې تاسو افورډ کولی شئ او تاسو سره پیسي نو بیا د ټولو نه ښه خبره دا ده چې انفرټیلیټي سینټرز دي په اسلام آباد کې هم د دنیا انفرټیلیټي سینټرز دي پېښور کې هم شته نو بیا پراپر یو انفرټیلیټي سینټر ته تلل او هلته خپل پوره ټیسټونه کول او علاج کول. زما په خیال دا ویډیو به تاسو خوښه شوې وي مخکې ټولو ملګرو سره شیر کړئ دا کامن مسلې دي زموږ د معاشرې چې کوم کې زه غواړم چې ما د خلکو مدد وکړئ تاسو به انشاءالله زما لاس جوړېږئ او دا به مخکې لیږئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله د نیکسټ ویډیو سره به بیا حاضرېږو نن دپاره دا پوره وه د الله په امان.